شریعت کې حکم لیا فرض وي چې دا غشای فرض دی لکه مونځ کول فرض دی. الله جل جلاله قرآن کې د مونځ حکم کړی دی واقیموا الصلاة مونځ قائم کړئ. زکات حکم الله تبارک وتعالی په قرآن کې کړی وآتوا الزکات زکات ورکړئ چې کوم مستحقین دی هغو ته زکات ورکړئ. نو د زکات ورکول فرض دی. واتموا الحج حج کول حکم الله تبارک وتعالی په قرآن کې بیان کړی نو حج کول فرض دی. نو یو حکم چې کوم د ثواب والا کارونه هغه حکم دی فرض چې هغه الله جل جلاله طرف نه په موږ تاسو باندې مقرر شوی وي. دویم واجب هم د فرض په حکم کې وي لکه د اختر مونځ دا واجب دی. مونږ ماوستان 3 رکعاته وتر کوو هغه واجب دی خامخا وی کوي او ثواب په معنی ملاويږي نه کول ولې ګناهګار دی. بیا دریم قسم دی سنت عمل هغه عمل چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوندۍ مبارکه کې همیشه کړی وي یعنی زیاتره کړی او پیرانی مې پریخي وي لکه موږ د مانځه چې کوم سنت کو سنت موقت ته ویل شي. بیا پسې څلورم نمبر باندې مستحب او نوافل دي چې هغه په کولو باندې ثواب ملاويږي په نه کولو باندې هیڅ قسمه ګناه نشته. نه به باندې تاکید شته نه به باندې زور نه شته او نه په دې باندې بیانونه پکار دي چې بس دا څوک نه مانی او داسې نه مانی. لکه مثال کے طور پر اوابین منځ دي ماقام منځ نه پاس شپږ رکعات نوافل نو که څوک یو کې خفقه ثواب ته ملاويږي که څوک یو نه کې هیڅ قسمه ګناه نشته هیڅ قسمه زجر دې پاره نشته هیڅ قسمه عذاب دې پاره نشته نه د اسلام دایره نه خارج کیږي نه د تجګم د اسلام څخه حکم په لګیږي چې دا ګستاخ دی یا د الله سره مینه نشته هیڅ قسمه حکم په نه لګیږي بس هو به کار دی کوي وکړو کوي نه کوي هیڅ ګناه نشته. نو اوس راځو دولسم په دغه میاش کې چې کوم مناويږي او موږ زیاتره مسلمانان دا ثواب شي غني بلکې زیات خلک یې بالکل سم فرض غني چې نه کوي چې مړه د نبی سره مینه نه کوي نعوذ بالله من ذلک. نو اوس موږ راځو چې دا دولسم حکم الله په قرآن کې بیان کړی نه قرآن کې خو نشته قرآن کې خو الله تبارک وتعالی نه بیان کړی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث مبارکاو کې بیان کړی وی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دولسم متعلق اس قسم حدیث نشته. یو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به په هفته کې همیشه 2 روزې نیولې پیر په ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه نیولا وسره زیارت په ورځ باندې روزه نیولا دا اکثر نیولې او کله کله دا پرې خو نور 2 روزې نیولې مثال کے طور پر ناهي پر زیارت پر یا پیر پر ورځ چهارشنبه پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا روزه نیولا نیو په یو کس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پښتنه وکړه و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو دا پیر پر ورځ باندې روزه نه سو دا پیر پر ورځ روزه تاسو سره نه سو نبی علیہ السلام ته فرمایي وای پیر پورې باندې زه پیدا شوم ځکه روزه نس. نو ګورغه حدیث مبارک کې شته ذکر چې نبی علیہ السلام پیر پورې باندې پیدا شوی دی چې سره پیر پورې روزه نس جره نبی علیہ السلام عادت مبارک او نبی علیہ السلام روزه نه ولا زه هغه نفلی روزه نس ما ته ثواب ملو شي ټیک تا. نبی علیہ السلام صحابه ته حکم نه کړ چې پیر پورې پیدا شوم ته روزه نس شابه تاسو روزه ونس. صحابه ته نبی علیہ السلام حکم نه کړ نو صحابه ته نبی علیہ السلام دا ویلي چې تاسو روزه په دا ورځونی ولا تاسو ته ثواب ملاويږي. ها بس روزه هم داسې ثواب دی چې پیر په ځونه سي کنه په ځونه سي کا چهارشنبه په ځونه سي اجر ثواب په ملاويږي. دا نه چې وایي چې نبی علیہ السلام د خپل پیدایش په ورځ باندې پیر په ورځ روزه نیولې خوشالي مناو کړه نو دولسم ثابت شول دولسم وکاو نو دولسم ذکر چې ته ثابتاوي تا نه زیات خو صحابه په دین باندې کویدل اته نه زیات مینه محبت خو صحابه ول دین سره ما تاسو ته څو به صحابه کرام مینه محبت وکړل چې صحابه کرام څومره مینه محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خپل ځانونه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې قربان اول صحابه د مینه محبت او صحابه په دین باندې پوهه موږ ډیره زیاته و موږ په دین باندې هغه څه نه پوهیږو لکه څنګه هغه صحابه کرام په دین باندې پوهیدل